څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې د منشیاتو د سودو د دې قبضه مافیا د دې خلاف چې کریک ډاون شروع دی او زمونږ جناب ډي پی او صاحب آر پی او صاحب په دې کې چې باقاعده ډیلی بیسس سره پراګرس غواړي چې رچته چې لکه کار شوی دی او ډېر سختۍ سره چې لکه هغې په دې باندې دغه کوي نګراني م ساتي تپوس هم کوي دلته چې بل ورځ یو دغه په دې میډیا هم دغه شی و چې لکه کسان د بار نه راځي او هغوی دلته چې لکه یا هیروئن یا آیس یا چرس لکه منشیات چې لکه هغه راوړي او هغه دلته خرڅېږي هغې کې ډي پي او صاحب په هغې ډېر سختۍ سره چې نوټس واخیسته او هغې کې چې لکه موږ ته هدایت وکړو چې دا کسان به نیول غواړي اسی چې تنگی هغې ته چې لکه هدایت چې د کسان په هره طریقه چې ارسټ کول به غواړي هغې کې پرون جان محمد ولد صاحب محمد چندن ډېری پړانګار دا په موټر سایکل به راته د هلته نه چې د پړانګر نه او دلته به چې منشیات خرڅول هغې پرون سره د هغه موټر سایکل سره د منشیاتو چې هغه گرفتار دي دغه شان فاروق نومې دی ولد سهانه خان سپین کیسلی دا هم پړانګر دی د سره باقاعده چرس هم شته د سره د خرڅېدو کې په څومره پیسو یې خرڅ کړي ورزګارۍ رقم ورسره وړوکی سکیل هم دی چې په کم باندې تول کوي آتم برآمد دی دغه کې مونږ بند کړي دي او دا بل خو هیرویني دی نو راشي او دا هلته نه هیروین نه وړي او هغه چې لکه پکې ځان لا خپلې پیسې د 100 روپۍ راباره کړي یقینو ساته ډېر په افسوس سره وایم چې یاره دا رزق په دې کې دی د خلکو بچي تباه کول بل د علاج شته په دې معاشره کې ښکلي خلک شته د یو سړي علاج که دا یو هیرویني دی علاج شته علاج به کېږي دا دوه خو صرف د بچو ګټې د دې ته ناست دي چې د بچو خېټه چې په دې اور ډکه کړي د خلکو بچي تباه شي که لیوني کېږي او که تباه کېږي د خلکو بچي به تباه کېږي دی به خپل بچي رغوي خو یاد ساته چې د خلکو بچو زندګۍ سره لبې کوي تا به الله تعالی کامیابۍ نه تا به الله تباه برباد کړي دا به ستا کور ته هم دا اور درسي نو میسج دا ورکوم ټولو ته چې به یې د دې شي نه واوړئ د منشیاتو نه واوړئ دا رزق په دې کې نه دی الله قرآن کې وایي د هغه ځای نه به رزق در کوم چې ستا به د خوا خاطر کې ګمان کې به دې نه دا په دې کې دی او چته به یو ورځ کې لکه خرڅ پکای کوي یو ورځ به کې ټکر وی یو ورځ به نیمې شي که چېرې یو سړی منشیات کوي که هغه سود کوي که قبضه کوي که هغه سره پردي حقونه دي ځمکې دي یا هر څه کې دي نو آیا دې څه وایي چې ما به الله وبخي او دا زندګي ډېره لګره یقین وساته الله ګواري سات کې سړی سم او سات کې بیا په دې دنیا کې نه نو کم از کم خپله غاړه چې پاکي قسم دی که الواد دې په کار راځي الواد په کار نه ځي مشرانو یو متل کې اول ځان دی بیا جهان دی بچیم جهان کې راځي چا چې څوک دی ودي کې کنه چې پلار پسې چې 10 روپۍ خیراتي ورکړي دا بستا مالي ستان بچي ستا په قبر متیاز نه راغلي درځي دل مقبرې ته ته بدیله منډه وای او د رزق وعده الله کړي ته به څه وعده وکړي کته وای چې زه بچو لګټه کوم بچي به زه ساتم بچي ته نشي ساتلی بچي به الله ساتي نو دا ټولو ته دا وایم چې لوکوټي د دې منشیاتو نه د سود نه هوایي فایرنګ نه ون ویلینګ نه د دې نه وړی موبایل که یو سړی ناست دی که ته پې سلام اچې الله ګوارې که تپوس دې وکړي چې دا څوک و پته ورته نشي ستا په دې موبایل کې دومره غرق دی ته په دې موبایل کې ګورې څه وخت ضایع کوې الله ګوارې وخت ضایع کوې دا وخت ډېر قیمتي دی الله تعالی وایي ما نه دي پیدا کړي جنات او انسانان مګر د خپل عبادت لپاره د دې لپاره نه چې راته چې وخت ضایع کړي یو سکند یقین وساته زندګۍ ډېر قیمتي او بیا به دې پسې ګوتې ومروړي روغ وجود دا ډېر لوی نعمت دی چې په وجود روغې ډېر لوی نعمت دی آیا صحابه پیغمبران صلی الله علیه وسلم یا صحابه رضی الله عنهم هغوی به چې دی 2 3 ورځې نهارې تېرولې څوک نهر پاتې شوي دي څوک نهر په دې چې ته سوچ وکړې پاتې شوي دي رزق بېسیاره شوی دی خلک لړ تنګ شوی دی پخوانی وخت لاړ چې پخوا سادګي وه هېڅ په هم نه
خوشحالی به وي. هر یو بل له خپې وخي صرف په دې چې صرف خپله خېټه وسره کړې ده، خپل مال وسره کړی دی، خپل بچي وسره کړي دي، د بل بچو د بل احساس نشته. که ممکن د بل د بچو احساس د معاشرې احساس پیدا شو هر څه به سمي. میسج درته در کوم چې رب ته وګورئ، ته سوچ وکړه زما په دې خبرو باندې سمله چې ته په کومه کنده سره یې. ته به منشیات خرڅوې، ته به سود کوې، یا ته به قبضه کوې، نو ته به چې لکه هغه پیسې راوړې، نو هغه به ته چې بچو ته په هغې به ته راوړې رزق بچو له، هغې به یې خوري. نو آیا دقه بچو ته باندې چې تاسو که مور دې ورته خېټه کړي دغه نه به چې انسان وځي، نه چې څنګه ته حیوان یې داسې به د بچي نه هم حیوان وځي. بچې هم چې دی هغه یو شی ټچ کوي. که ته یو منشیاتو کار کوې، هغه هم د منشیات پروش بچی دی، منشیات پروش پهې جوړېږي. او که ته خپلې زندګي تېروې، دا بچي نقل کوي، هغه نه هم انسان وځي. که چا بچو له وخت ورکړو، چا د بچو تربیت وکړو، زندګي به یې سموي. که چا وخت ورنه کړو، نو بیا به ارذلي عمر کې دی چې دلته کې یو سړی او ټول د معاشرې مشران د جماعت امامانو ته دا میسج ورکوم چې یاره دوی ته په دې خطبو کې ووایه د هوایي فایرنګ چې دا جنازې به تر کومې اوچته او هر سړی پورې ناپوهي څوک نشته. دوزخ هم پېژني، جنت هم پېژني، نعمت هم پېژني، چرس هم پېژني، سود هم پېژني، حرام مردار هر یو شی پېژني، هېڅوک ناپوه نشته. کوټو کوټې احساس پکار دی د خپل ګریوان کې سر ورکړئ، احساس پرو بچو لږ ټایم ورکړئ. معاشره کې چې نه څه دي یقین وساته. ډېر په افسوس سره چې یو سړی هر سړی وي چې راتو رات چې د مالدار وي، راتو رات چې ما سره مال دولت وي، خو داسې نه ده. نو دا یو څو خبرې مې کولې د معاشرې. څومره منشیات مې سره ګیر شوي دي او دا کوم دا منشیات پروشان دي زیاتره په ګڼ تعداد کې په تنګي بازارونو کې هم داسې ویل کېږي چې ګرځي، داسې په دغه همدغه کسان دي، په موټر سایکل ګرځي، دغه شان پیاده ګرځي. دا موږ دغه کسان نیولي دي. لکه یو سړي خو به مخکې چې ته یو مقام به و، هغه مقام ته به ته د الله په فضل چته به هم داسې یو ځای نه چې مقام به وي او په هغې به زمونږ پټ نن سترګې پرې نه پټو. الله ګواه دی، عوامو ته هم دا اپیل کوو چې به نشاندهي وکړي د دغه خلکو چې موږ د هغې خلاف کاروایي وکړو چې کوم ځای کې. او نور د انشاءالله زموږ خپل هم چې لکه چې کوم انفارمران دي هغې راته وایي، خو دا هم دقه ده چې لکه روانه کې راځي د بل ځای نه او هغه خپل ګاهکونه دي او هغې له ورکوي. دا دقه کسان نیولي دي انشاءالله. دریم خو دا مکمل شاه نومې دی، دا د زیم د غاړې دی، هیروئن دی، دا دی ولاړ دی. اکبر شاه نومې دی، دا د زیم دی. دا مسلمان کاکا دا هلته نه راځي هیروئن راوړي، نو دی پکې هم دقه ګټه وټه کوي چې څه پکې ځان ته راباره کړي د څکلو دپاره، څه پکې نورې لسته روپۍ ځان له پیدا کړي، دی په هغه ده کې ده سره به څه کوي. دا له معاشرې ناسور دی، ده سره به کوي څه. دا هم راته وویل چې په ویل کېږي په تنګي کې ټول غټ سپکلګان دلته کې موجود دي، هغوی ته څه ویل غواړم؟ دا ذکر دی چې دغه ټول خلکو د څوک پټ نه دي، هغې هم دا خبرې اوري او هغې ته هم دا پته شته چې کوم سړي کې احساس پیدا شو دا به سمي. که بین الاقوامي طریقې سره یو سړی کوي، نه دلته نه کوي، دی اوسېږي دلته، خوا دی چې لکه بیل بیل د دې ځایونه دي، بیل بیل ښارونو کې ځان له ځایونه اغوستي دي، د هغې نه ترسیل کوي. خو زه دا وایم چې ورور رزق په دې کې نه دی. قسم دی که چېرې وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت په پیسه کې نشته، عزت په پیسه کې نشته. که ډېرې ډېره لپاره منډه وي چې زه به د معاشرې الله ګواه دی داسې ټکره به وي، الله سره ډېر شته خو اندېر نشته، سټ پرې ماتې چې ته به داسې پروت وي. خدای شته، بیا به دې وخت پسې او په دې خبرو پسې افسوس کوي. دا څه پاسه کیلو چرس دي، 240 ګرام هیروئن، دا د جان محمد سره دي، او د بل سره تقریبا 590 ګرام داسې پورې چرس دي. دې لپاره اوس چې قانون کې ترمیم هم راغلی دی، نو دا خو کافي دغه دی، هغې کې ترمیم ورته شوی دی، سزاګانې ورته ډېرې کړې دي. او انشاءالله دې سره به د دې روکتام هم کېږي. خیر در